بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تم العقل نقص الكلام. الأدب جنة للناس. الحرص مفتاح الذل. القناعة مفتاح الراحة. الصبر مفتاح الفرج. النقد خير من النسيئة. کله چې د یو انسان عقل پوره شي، عقل کامل شي، نو د عقل پوره کېدو او د کامل کېدو یو علامه ده هغه دا ده چې انسان خبرې بیا کم شي. د کم انسان چې عقل پوره وي نو دی به خبرې کمې کوي. هوښیار سړي خبرې کمې وي او د کم عقل سړي خبرې ډېرې وي. اکثر په دې معاشره کې دا خبره مشهوره ده، زنانه خبرې ډېرې کوي. هغه وجه دا ده چې د زنانو عقل په نسبت د نارینه‌و باندې کم وي. زنانو ته ناقصه العقل ویل شوی دي، خو په دې زنانو کې ټول زنانه داسې نه دي. بعض زنانه پکې ډېر پاک دامنې، عاقلې، هوښیارې، د خدای دوستانې هم شته. خو د عقل د پوره کېدو دا یوه غټه علامه ده چې کله عقل تمام شي نو بیا خبرې انسان کمی کی، او چې عقل کم وي نو خبرې به زیاتې وي. هوښیار انسان خبرې کمی کوي، خو دا خبرې بیا د ډېر لوی حکمت نه او د ډېر لوی مطلب نه ډکې وي. لکه ګورئ تاسو به د محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک حدیثونه وګورئ، دا احادیث د هغې خبرې وي زمونږ دپاره احادیث وګرځېدل. د هغوی مبارک دا خبره یوه خبره به وړه خبره به دومره لویه فلسفه او دومره لوی مطلب پکې پروت وي چې په سونو علما د هغې په تشریح کې په سونو کتابونه لیکي، خو لیکن دغه حدیث مطلب سرته نه رسېږي. دا د محبوب علیه الصلاة والسلام د کمال عقل هغه دلیل دی چې هغې مبارک ته رب ذوالجلال ډېر لوی عقل ورکړی. اذا تم العقل، کله چې تمام شي عقل، پوره شي عقل، نقص الکلام، نو بیا نقص معنی کم شي، الکلام خبرې بیا خبرې کم شي، بیا انسان خبرې لږې کوي. الادب، ادب چې دی جنتون، دا ډال دی ډال للناس. ګورئ په جهاد کې به پخوا یو ډال استعمالېدو، توره به وه، نیزه به وه. ډال به د اوسپنې نه جوړو، مجاهد به ځان سره لاس کې نیولی و، که کافر یا دشمن به پې ګزار کولو نو ته به ورته هغه ډال مخکې کړو، نو هغه ګزار به د تورې په هغه ډال ولګېدو، نو دی به بچ شو او هغه ډال به ګزار واغست. نو د کافر د گزار نه یا د دشمن د گزار نه د نقصان نه به انسان بچ کېدلو، د ظاهري نقصان. دا ادب چې دی ادب، کاغه د پیر وي، که د استاد وي، که د مور پلار وي، که د مشر وي، که د جماعت دی، که د قرآن دی، که د خوش په ورځو دی، خو دا ادب کول چې دی نو دا ادب دا یو ډال دی. په دې سره خلق ځان ساتي د هلاکت نه، د ګناهګارېدلو نه، د خدای تعالی د خفګان نه، د عذاب د جهنم نه، په دې باندې به ځان ساتي. اوس که یو انسان د اولیاء په مجلس کې بېدبي کوي یا د اولیاء په شان کې بېدبي کوي، نو د باندې به د اولیاء غشې ورخښېږي، د هغې په غشې باندې به لګي. خو که ده سره ادب وي نو ګوره د اولیاء ګزار نه به دی بیا بچ وي. ادب دی ور سره نو بیا په هغې ګزار نه کوي. اسې مثال له خبرې وي، یا دغه رنګ د مور پلار د ازار نه به بچي، د معاشرې د مشرانو د ازار نه به بچي. چې کله مؤدب انسان ادب کوي نو بیا ته هغه
استاد یا پیر یا مشر ته بیا نه خفه کیږي ځکه دا بچي یا د شاګرد ډیر مؤدب دی نو چې کله دې ادب کوي نو دې بیا د هغې د آزار نه بچ کیږي او علما وایي چې کوم انسان د استاد ادب کوي د استاد ادب ساتي او د کتاب ادب کوي او د جماعت ادب کوي یا د مدرسې نو دی به الہ العالمین کامیاب کیږي ته به خدای علم ورکړي او چې کوم شاګرد د استاد د ادب خیال نه ساتي یا د کتاب د ادب خیال نه ساتي یا د مدرسې او د جماعت د ادب خیال نه ساتي ته هیڅ چره الله علم نه ورکړي ځکه با ادب با مراد بی ادب بی مراد با ادب ته الله مراد د خپل رسي یعنی مطلب کامیابی او هر چی بی ادب دي هغه چره مراد ته نشي رسیدي او دا صفات کی الادب ادب کول جنتون دا ډال دی لاندې ولاندې اردو کې لیکل دي ډال للناس د پاره د خلق ګور یو جنت یو جنت جنتون ګور دې زر زر پیش کوم د مرز زور شتا پښتو کې زمونږه یو سوټي کې زمونږ یو د عربي استادو هغه به ویل چې زر زر پیش ډیر کار ورکړي وي تاسو له به پښتو کې مثال لرم منګي منګي د میم زور دی نو منګي ویل شي میم لذیر ورکا میګي میګي ته نه جوړ او میم له پیش ورکا موګي نو منګي میګي موګي په دې زور زیر پیش سره څومره خبره بدلی ستا پښتو کې دومره بدلیږي چې په عربی کې تاسو د قران او حدیث کې د زور په ځای زیر وایي د زیر په ځای پیش وایي نو دا هغه کې بیا مطلب او د خبرې هغه چې کومه معنی دا غلطيږي بیا په انسان ګناګاری نو ډیر په احتیاط سره قران عظیم شان لولي احادیث او علم ډیر په احتیاط زکوي ځان په پوره پوي چې بیا پسې د ثواب ګناګاران نشي الادب ادب کول جنتون دا ډال دی للناس د پاره د خلق حرس کول دا کنجی د ذلت تا یو ګوره زی سره د ذلت اپ معنا د خویدلو خطا کېدلو سره راځي او یو ذال سره نو دا ذال سره چې کوم ذل راځي یا ذلت راځي نو دا په معنا د رسوایی او شرمندګي او ذلیل کېدلو باندې او یو زوی سره د ذل نو په معنا د سوري سره راځي نو زال زی او زوی ذلت ذلت او ذلت دې درې واړو کې فرق دی دلته دا په معنا د زال سره دی درته وی الحرص مفتاح الذل حرص چې دی حرص ته وی په خپل حساب باندې صبر نه کول دبل مال زړه کول دبل حق وهل ته حرص ویل شي د دې یو علامه دام خود لشي علماء دا وی چې کوم انسان روټه خوري او د خپل مخ نه نخوري او د بل مخ نه ترکاری یا روټه او چته یا د بل د مخ تو عام خوري نو دغه سړی کې حرص دی دا حریص دی نو حرص چې کوم نه د صفت نه دی دې سره انسان په معاشره کې خوار شي ذلیل شي د خلکو په نظر کې سپک راځي الحرص حرص چې دی مفتاح الذل دا کنجی د ذلت لاندې وګوره ذلند ذل لاندې وګوره ذلت لیکلې مطلب څه شو حرص چې دی نو دا چابي د ذلت ته په دې سره انسان ذلیل کیږي چا چې حرص شروع کړو د پزان باندې د ذلت دروازه پرانستا ګوره په دې چابه باندې انسان تعلق ولاوي تعالی چې کولو کنو بیا دروازه کولو شي نو ګورم مطلب دا دی چې کوم انسان حرص شروع کو په د باندې د ذلت دروازه پرانسته شو دی به همیشه د پاره ذلیل ګرځي القناعت مفتاح الراحه قناعت په خپل حساب باندې صبر کول کوم انسان چې په خپل حساب په خپل نصیب باندې راضي شو دی د قناعت وای نو دا قناعت کول چې دی دا کلید لاندې ولانه لیکلي مفتاح لاندې وګوري کلید لیکلي
نو دا قناعت کول دا چې کوم دی چابي د راحت تا کوم انسان چې په خپل حساب باندې راضي شو نو دی به همیشه په راحت کې وي په سکون کې به وي زړه د خفګان نه بخلاص او دا چې کوم په خپل حساب ناراضي کیږي او بل ته ګوري وغه ته زیریږي او پسخيږي او کډيږي بیا پړ کې ورته غوسه کیږي نو دا انسان به همیشه د پاره بیا آرام وي او چې کوم انسان په دې خپل حساب د خدای ناراضي وګرځیدلو او په دې خوشاله شو نو د راحت او سکون کې شو القناعت قناعت کول مفتاح الراحت دا چابي د راحت تا په دې سره انسان همیش د پاره راحت کی وي الصبر مفتاح الفرج الصبر مفتاح الفرج صبر چې دینو دا چابي د پاره د کوشادګي د فراخه دا ګوري په دې معاشره کې صبر کول په عبادتو کې سخترین عبادت کوم انسان چې صبر کوي نو ته بیا ډېر لوی جزا ملاوي ډېر لوی بدله ملاوي خدا صبر کول ډېر سخت کار دی هر انسان صبر نشي کولای کومونځو کې نو د مونږ بدلا الله جنت ټاکلې ده که حج یو انسان کې د حج بدله جنت ته تلاوت کې جنت ته که صدقه کې بدله جنت ته که نور کوم خکارونه کې نو بدله جنت ته او که صبر کې نو د صبر بدله رب ذوالجلال فرمای زما معیت ته ان الله مع الصابرین الله فرمای زه د صبر کوونکو سره يم زما معیت هغه د صبر کوونکو سره دی څوک چې صبر کوي الله فرمای دا هغه مرګره زیما نګور د مونږ په بدله کې جنت ملاويږي خو د صبر په بدله کې د جنت مالک رب ذوالجلال ملاويږي پته لګي چې دا صبر ډیر سخت کار دی نو بدله زکه دومره لوی مقرر شو چې خالق د جنت یعنی الہ العالمین په انسان ته ملاويږي الصبر صبر کول مفتاح الفرج دا چابي د فراخه ده کار څومره در باندې سختی راشي ته پکې صبر وکي یو ورځ بدینه بعد در باندې خدای فراخي راولي یو شاعر وای نسی چې روجي ورپسې خامخاخ تروي د وصل خونجتيږي د هجران د برکتا څه مطلب چې انسان روزه نسی سختی تیری نو دې سختۍ نه بعد بیا خامخا د روزو نه بعد یو اختر بیا راځي نو د هر سختۍ نه بعد یو ثاني دا ان مع العسر يسرا قران کې الله فرمایي د هر سختۍ نه بعد بیا ثاني دا سختۍ سره ثاني دا لږ سوچ کوئ دې خبرو ته الصبر صبر چې دې مفتاح الفرج دا چابي د فراخه دا دې سره انسان باندې بیا رسته فراخي راځي او چا صبر چې اختیار النقد نقد مال چې دې خیر دا ډیر غره دی من النسیه د قرضنا د قرضنا نقد حساب کتاب او نقد معاملې دا ډیر غره ده ځکه دا قرض د محبت یو کینچیم ده په دې قرض باندې درته جګړې راځي په یو بل بدګمانه راځي د یو بل نه بداوی راځي او نقد معاملې چې هر څنګه وي هغه ټیم باندې بل زور ملو شي خورست بیا په انسان ټول عمر خوشاله وي النقد نقد چې دی یعنی مطلب نقد چې دی پښتو کې مونږ وایو خیر دا ډیر غوړه دی من النسیات د قرض نام د قرض نه لاندې لیکي ودار د قرض نه چې کم دی دا نقد معامله دا ډیر غوړه نه بس دې په اذا